السلام علیکم ملګرو. بالآخر د مفتی منیر شاکر صاحب خلاف فتوا رااله. دا فتوا د یو ډیر غټې ادارې نه راغلې ده چې په پاکستان کې د دین او د اسلام نمبر 1 مرکز دی. د دارالعلوم دیوبند نه پس د هغه مدرسې نه پس په پاکستان کې دا هغه غټه مدرسه ده، غټه اداره ده د دین او د اسلام یو لوی مرکز دی. بنوریټون د کراچۍ مدرسه بالاخر د هغې نه فتوا رااله. دا فتوا د دوی نه استفتاء چا کړې وه، د دوی نه غوښتې چا وه او په دې کې منډه ترړه چا کړې ده. د بنوریټون نه فتوا حاصلول دا ډېر مشکل کار دی. بنوریټون ډېر په اسانه باندې فتوا نه جاری کوي ځکه دا یو د دوی لوی مرکز دی او په دې باندې د مسلمانانو ډېر زیات اعتماد دی. نو په دې فتوا کې اصل کردار چې چا دا کړی دی نو هغه د هغه شخصیت نوم دی مفتی محمد ندیم صاحب. د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم عقاید د دوی چې په اعتراض هغه ټول مفتی محمد ندیم صاحب راټول کړي او په دویم نمبر کې شخصیت مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب دی چې هغه باقاعده دې ته تحریري شکل ورکړی او بیا دا بنوریټون ته تللی وه او دې علما کرامو د فتوی د حاصلولو دپاره ډېر محنت منډې ترړې وکړې. بالاخر هغه فتوا حاصله کړه. نو هغه فتوا کومه فتوا ده راځئ ملګرو تاسو یې واورئ. د پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب هغه فتوا باقاعده طور باندې په منبر باندې بیان کړې ده، په ویب سایټ باندې جاری شوې ده، تحریري شکل کې به هم ډېره زر راشي. او بیا ورپسې د مولانا ساجد خان نقشبندي صاحب دا ویډیو کلیپ هم واورئ چې هغه د فتوی باره کې څه وایي او دا فتوا څنګه رااله او دوی څنګه استفتاء وکړله او څنګه دوی تحریر کړله او کم عقاید مفتی محمد ندیم صاحب راجمع کړي. نو راځئ دې ویډیو طرف ته ځو ملګرو. ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. علماء حق علماء دیوبند د ویډیوز دپاره منیر شاکر باندې د بنوریټون د طرف نه ویب سایټ نه فتوا جاری شوې ده او رابم شي انشاءالله چې د شپږو وجوهاتو د وجې نه منیر شاکر ته کافر ویلي دي. نکاح ماته شوې ده، جهري توبه به کوي. که جهري توبه وکړه نکاح برقراره ده. موز کوه پسې هغه ته خلک کوي هغلته نو د ده موز خو یو طرف ته که دې مسلمان ګڼي یو څوک به پسې موز کوي هغه هم کافران کېږي. که دې جنازه کوي یو څوک به پسې موز کوي ځکه کافر پسې چې موز کوي نو سړی کافر کېږي او کافر پسې چې جنازه کوي نو سړی کافر کېږي او د کافر نه چې قرآن شریف وی نو سړی کافر کېږي او د کافر نه چې ترجمه کوي نو سړی کافر کېږي. نو ما په دې خبرو پوهېږي. मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के बारे में बता दें, हमारी ताकीक ये है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है. बिनोरिटोन से जो फतवा आया है तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ कि ये हवाले हज़रत मुफ्ती नदीम साहब दामद बरक़ात ने जमा किए थे और इसे लिखा और मुरतब और उर्दू के सांचे में मैंने डाला था. ये बिनोरिटोन से जो फतवा है जिसको आज हर आदमी पेश करता है. तो आप सवाल आ गए तो मैं जवाब दे रहा हूँ. ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है और उसको उर्दू में भी मैंने तरतीब दिया, अलबत्ता हवाले उन्होंने जमा किए. तो ये इंशाल्लाह हमारे लिए सदका जारी है सारी उम्र जो है ना, किसी को पता नहीं. आज मैं कह रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है चल तो इसको फिर इसको भी डाल देना जो है ना. तो ये उनका बहुत बड़ा उम्मत पर एक एहसान हो गया कि सबसे पहले इस बातिल फिर के खिलाफ वो मर्द मुजाहिद खड़ा हो. अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत दे जो है ना. कोई भी हर आदमी कहता है सही है बुरा है लेकिन ज़ुबान से नहीं कहेंगे. हमें फतवे लेने में कितनी मुश्किल हुई हमें पता है. तो बिनोरिटोन वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन्होंने सबसे पहले इस फितने के खिलाफ फतवा जारी किया.